أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه عمر رضي الله عنه فقال إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا أفترى أن نكتب بعضها فقال صلى الله عليه وسلم أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي رواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان. دا حدیث حضرت جابر ابن عبداللہ نقل کرے رضی اللہ عنہما. هغه د نبی صلی الله علیه وسلم نا دا وینا نقل کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل ناسو حضرت عمر رضی الله عنه خواله راغی او چې حضرت عمر رضی الله عنه خواله راغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو څو خبرې ته پوښتلې یو ته پوښتې دا و چې د الله پیغمبره د يهوديان هم ډېرې خسته خسته خبرې کوي مونږ چې څنګه قرآن وایو حدیث وایو د قیامت خبرې کوو د جنت او د دوزخ خبرې کوو د خدای يهوديان هم خبرې کوي دا ټیک ده چې د منګو د هغې په ډېرو بنیادي خبرو کې اختلاف دی خو د یهودیانو بعضې خبرې چې دي نو ډېرې ښې خبرې دي نو آیا ستا به اجازت وي چې موږ په خپل تقریرونو کې ځان له نقل کوو بل ته وایو یا د ځان سره په کاغذونو کې لیکو څنګه چې د قرآن آیتونه لیکو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په سخ انداز باندې ووی امتهوکون انتم کما تهوکت اليهود والنصارى ولې تاسو هم د خپل دین متعلق چرته داسې حیران شوئ څنګه چې یهودیان او عیسایان حیران شوي دي په تاسو باندې هم څه خبرې ګډې وډې شوي څه ما خو درته داسې صفا اسلام راوړی دی داسې صفا تعلیمات مې درته راوړي دي تک سپین د سپوږمۍ په شان ځلېدونکي صفا بالکل د اوبو نه پاک داسې پاک او سپین تعلیمات مې دله راوړي دي نو اوس هم د دې نه علاوه تاسو په بل څیز کې ځان له هدایت ګورئ څه او په دې ځان پوه کوي ګورئ که موسی علیه السلام په دې وخت کې ژوندی که نه چې هغه موسی چې هغه دا تورات راوړی دی علیه السلام نو هغه موسی علیه السلام که په دې وخت کې ژوندی وی نو هغه له به هم دا جایز نه وه چې هغه دې د خپلې پیغمبرۍ خبره کولی هغه به هم زما د پیغمبرۍ خبره کولی ځکه چې د الله تعالی دا سنت دی چې کله نوی پیغمبر راشي زوړ پیغمبر چې دی به د هغه مدد هم کوي تعاون به هم کوي او د هغه خبرې ته به ټیک وایي نو زما خبرې ته به موسی علیه السلام هم ټیک ویلی تاسو چې دی نو د یهودیانو قصې چې دی نو هغه نقل کول غواړئ دغه شانې په دې وروسته بل دی کې هم د حضرت عمر رضی الله عنه یو واقعه راځي حضرت عمر رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام په مخ کې چېرته تورات تلاوت کو د تورات یوه قصې کوله او ښه به پرې لګېدلې وه نو تورات خو په اصل شکل کې شته دی نه بایبل دی نو د هغې قصې کوله چې قصې کوله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ورته کتل نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رنګ ورته د غصې نه تک سور شو نو حضرت عمر فورا وویل رضی الله عنه رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وآله وسلم نبیا پته ولګېده د دې حدیث نه او د دې ورپسې بلې واقعې نه دا معلومه شوه چې که څوک راهنمایي غواړي او هغه د خپل ژوند دپاره ځان له راهنما اصول غواړي نو په قرآن کې موجود دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې موجود دي او که څوک د الله تعالی د کلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو نه علاوه په قصو کې په متلونو کې په نورو کتابونو کې د خلکو په لیکلی شوي ناولو کې د ځان دپاره هدایت ګوري نو دا فساد جوړولی شي هدایت نشي کولی نو موږ او تاسو ته په دې حدیث کې دا یو سبق میلاو شو چې ګوره چېرته به هم چې د الله تعالی حکم غواړئ د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه غواړئ
جنت تتلون کې لار غواړئ نو هغه به قرآن ښیي. لهذا د قرآن او د احادیثو درسونه او په هغې باندې ځان پوهه کول او بیا د هغې مطابق خپل کلی او خپل ځان جوړول دا شیوه وګرځوئ. دا د خلکو په قصو باندې په اوتو بوتو باندې په متلونو باندې هدایت نه کیږي. نو حضرت جابر فرمائی رضی اللہ عنہ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی هغه د نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل کړي هینا وی کله چې اتاه راغه د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم قال عمر حضرت عمر فقال نو حضرت عمر ویل پیغمبر علیہ السلام ته چې انا نسمع منغ اورو احادیث خبره سقیسه من یهودا د یهودیانو تو جبنا چې مونږ ته لګي خې لګي صحیح لګي افترا آیت جائز غنې زمونږ د پاره ان نكتب چې مونږ ولیکو بعضها بعضی قصې لري. فقال نو پیغمبر علیہ السلام وتوي ام متهوکون ولتاسو حیران شوی انتم تاسو کما څنګه چې تهوکت حیران شوی الیهود یهودیان والنصارى او عیسایان. لقد جئتكم ما خدر تراوڑی دی بهذا دین اسلام بیضاء تکسبن نقیتا بالکل صاف ولو کان موسیٰ حیا کہ موسیٰ علیہ السلام مسجون دیوے ما وسعه اغلب جائز نو الا اتباعی مگر دما تابداری. رواہ احمد والبیحقی احمد او بیحقی دا حدیث نقل کڑے پشواب الایمان کی. دغشانی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمائی چې حلال به هغه صحیح کم چې د الله حلال کړي دي د الله نبی چې دی نو هغه ښودلی دي او ښه سړی به هغه وي چې هغه د نورو خلکو ته د ظلم کولو نه ځان وساتي. نو چې په چا کې دا خویونه راشي چې حلال خوري د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې ګټي او خرچ کوي او خلک د هغه د شر نه محفوظ وي دا سړی به که دا ښځی که سړی نو دا به جنت ته ځي دا به جنت ته ځي. درې خویونه ذکر شو. یو دا چې حلال خوري. حلال خور مطلب دا چې دا پردي حقونه نه خوري په مزدورۍ کې دو نمبري نه کوي د چا نه په اخیستلو ورکولو کې کمی زیاتی نه کوي او عامله فی سنته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه چلیږي او د کور او د گاونډي خلک د ظلم او د بد ردو نه صحیح هغه محفوظ دي دی چاته په چا ظلم نه کوي. بعضې خلک یې هغه د کلي دپاره درد سر جوړ شوی څوک د چم دپاره درد سر جوړ شوی نو امن الناس بوائقه او خلک د هغه د ظلم نه بچي نو دخل الجنه دا سړی به جنت ته ځي. یو سړي ورته ووی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې خلک خو اوس ډېر شی دي موږ خو ټول حلال خورو حرام نه خورو. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ته راته څه وایې په حق کې عمل کو او موږ د یو بل قدردان یو نو الحمدلله موږ خو ډېر یو په دې دور کې خدا خلک ډېر دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل یوازې وس ډېر نه دی وسیکون فی قرون بعدی زمان وروسته چې کوم دور راځي په هغې کې بس تاسو په شان ډېر خلک نور همي پته ولګېده چې حلال خواره په عمل سنت په سنت باندې عمل کوونکي او د ظلم په ځای د عدل علمبردار خلق په هر زمانه کې موجود دي. نو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت دے قال دے وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من اکل طیبا چا چې خوراک کو حلال جائز پاک وعمل کو فی سنته فی سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې وامن الناس بوائقه او محفوظ شي خلق داغه د ظلم نه دخل الجنه د به جنت ته. فقال رجل یو سړي ورته وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان هذا اليوم لكثير دا قسم خلق چې دي نن زمانه کې ډېر شي په الناس په خلقو کې. قال نو پیغمبر علیہ السلام ورته وی او ننمشته خو سيكون يب في قرون با خلق پیړو کې بعد زمانه رسته هم. حضرت ابو هريره رضی الله عنه بل حدیث نقل کړي فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل خپل ملګرو ته وویل چې تاسو د ذمہ داریانې او د راتلونکي امتونو ذمہ داریانو کې فرق دی. تاسو چونکې رسول الله در سره موجود دی صلی الله علیه وسلم او براه راست وحی نازلېږي نو تاسو چې کومې ذمہ داریانې دي د راتلونکي دور ذمہ داریانې به هغومره نه وي د خلکو ستاسو ذمہ داریانې ډېرې دي. ګوره چې تاسو 100 په 100 باندې په قرآن باندې په حدیث باندې عمل وکړئ نو تاسو به الله کمال ته ورسئ. او یو داسې دور را روان دی
چې په هغه دور کې به د الله په حکم باندې عمل کول خلکو ته ګران وي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې منګولې لګول به ګران وي. نو په هغه دور کې په مسلمانۍ باندې ټینګ پاتې کېدل او په هغه دور کې د اسلام دعوت نورو خلکو له ورکول دا به ډېر ګران وي. نو چې هغې په سلو کې لس حصې د دین د اقامت او د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر کار کوي، نو هغه به ډېر قدرمن وي په نسبت د دې باندې، ځکه چې په دې وخت کې ستاسو سره پیغمبر موجود دی، نو تاسو خیر ډېر دی. چې خیر ډېر دی نو دې وجه نه د خیر په دور کې بیا دونه دعوت او تبلیغ ته لا ضرورت نه وي. خو چې کله ډېر ضرورت شي هلته کې بیا معمولي سرګرمي چې ده نو هغه هم الله تبارک وتعالی ډېر زیات وزن پکې اچوي. نو بعضې خلک چې داسې مراد والي چې ګنې دا سړی د هغې د راتلونکي زمانې خلک به منځونه کم کوي، زکات به کم ورکوي، دغه شان نور د خیر کارونه به کم کوي، نو دا به دې زمانې د خلکو سره برابري. دا مطلب یې نه دی. مطلب یې دا دی چې په دې زمانې کې تاسو د دعوت او د اقامت دین خبره کوئ، د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر خبره کوئ، نو په تاسو ذمہ داریان ډېرې دي. تاسو به 100% کار کوئ، نو هله به تاسو د خپل امر بالمعروف او د نهي عن المنکر هغه به پوره کوئ، فریضه به ادا کړئ. خو د اخري زمانې خلک چې دی هغه چې معمولي د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر د خپل وس مطابق خواري کوي، نو د هغې به د الله تعالی د 10 حصې خواري چې ده نو هغه بس ستاسو د دې ټولې حصې د ذمہ دارۍ د پوره کولو هغه برابري، ځکه چې د هغې سره پیغمبر نشته، د هغې سره براه راست وحي نشته، او بیا هم هغه د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر کار کوي، نو د هغې به ډېر زیات قدر وي په نسبت د دې نورو باندې. نو عن ابي هريره رضی الله عنه، د حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت دی، قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي انکم فی زمان، تاسو په داسې زمانې کې یې چې من ترک منکم عشرا، من هغه څوک ترکه چې پرېږدي منکم په تاسو کې عشرا 10 حصه ما د هغې امر به چې حکم کړی شوی هغه ته، نو هلکه دا تباه دي. ثم یأتي، بیا به راشي زمان یو بل وخت چې من عامله چا چې عمل وکړو منهم په هغې کې بعشر 10 حصه ما د هغې امر به چې حکم شوی هغه ته نجا، هغې ته به نجات میلاویږي. رواه الترمذي، دا حدیث ترمذی کتاب نقل کړی. الله دې عمل توفیق. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم